په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو تنظیمونو سیاستمدارانو د پښتونخوا د بنو سیمې څخه د نامعلومو وسلوالو له لوري د خبريال ګوهر وزیر د تختول کېدو په هغه د شوي تشدد سخت غندنه کړې ده او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی دی چې باید د خبريالانو د هغوی د کار د خوندیتوب لپاره رغنده ګامونه پورته کړي. د پښتو ژبې وتلی شاعر، لیکوال، صحافي او د بنو نېشنل پریس کلب صدر او د خیبر نیوز وتلی خبريال ګوهر وزیر د وړوکي اختر نه وړاندې د بنو سیمې څخه نامعلومه وسلوالو شمالي وزیرستان ته تښتولی وو او له هغه واخلو ټکولو نه وروسته یې خوشې کړی وو. خبريال ګوهر وزیر زیاتره مهال سیمه کې ترهګرۍ او د ترهګرۍ نه د اغېزمنو خلکو په اړه راپورونه خوروي او تر دې وړاندې خو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو احتجاج د کورش په مهال د بنو انتظامي نیولي او هریپور زندان ته اچولی وو. ګوهر وزیر ویلي چې د بند په دوران کې هغه ته د وسلوالو لخوا برقي شاټونه ورکړل شوي، په چترو وهل شوي او په زوره ترې د حکومت پلوا طالبانو په حق کې ویډیو جوړل کړی شوی ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ګوهر وزیر د تښتولو او د قید دوران کې په هغه د غیر انساني تشدد په سختو ټکونو غندنه کړې او په خپل یو اعلامیه کې ویلي چې په ټول خیوات کې خبريالان د دې ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. د بشري حقوقو د کمیشن په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه سازمان په خیبر پښتونخوا کې په چټکتیا سره د خرابېدونکي امنیتي وضعیت په ترڅ کې د دې پیښې په اړه د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. HRCP په خپل اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې دولت باید پرته لزنده د خبريالانو د هغوی د کار د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د خبريالانو اتحادیې خیبر یونین اف جرنالست هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او حکومت نه یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او ورته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د خیبر یونین اف جرنالست په بیان کې ویل شوي چې صوبه کې د خبريالانو په ضد سیوا شوي تاوتریخوالي او تشدد لړۍ صحافیان اندېښمن کړي او دوی ځان خوندي نه احساسوي. خیبر یونین د ګوهر وزیر د تښتولو د پیښې د سمدستي پلټنو غوښتنه کړې ده او په حکومت یې غږ کړی دی چې صحافیانو ته د خپلو دندو ترسره کولو لپاره باید یو پرامنه چاپېرچل ورکړي. د 400 خبريالانو هم د دغه پیښې په سختو ټکو کې مزاحمت کړی دی او احتجاجي مظاهره یې کړې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داول په ټویټر لیکلي چې ګوهر وزیر په ریاستي سرپرستۍ کې ساتل شو طالبانو تښتولي او هغه یې وهلي ټکولي او تر 1.5 ساعتو په بند کې له ساتلو وروسته یې خوشې کړی دی. محسن داول وایي چې طالبان په ښکاره توګه په سپین سترګۍ سره زموږ په سیمو کې موجود دي چې له دې امله زموږ خلک د سختو خطرو سره مخ دي. د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي د پاکستان د سېنات پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي چې د خبريال ګوهر وزیر د تښتولو پیښه د غندنې وړ ده. په ټویټر ښاغلی افراسیاب خټک لیکلي چې په دې جنګ زده چاپېریال کې چې چا د صحافت د ازادۍ بیرغ عکس ساتلی دی د هغوی باید ملاتړ وشي او صوبایي حکومت ته په سمدستي ډول د هغه د تښتونکي او په هغه تشدد کوونکي د قانون منګلو ته راکش کړي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 په پاکستان کې